السلام علیکم دوستانو، سمی خان یم. دا وخت زه په جوی کې حاضر یم. جوی زموږ د شاپور کلي یو محله ده، یو کالونی ده او مخامخ تاسو ته زموږ کلی هم ډېر ښایسته ښکاري دا وخت. خو نن چې چونکې زه حاضر شوی یم نو زموږ مقصد دا و چې نن لیبر ډے ده، د مزدور ورځ ده. نو د مزدور ورځ ولې مناویږي ما ته ځان له هم دومره پته نه وه، خو ما چونکې په نیټ باندې سرچ کړه نو دا خاص کر د مزدورو د حقوقو د پاسدارۍ ورځ ده چې هغه ته د هغه حق میلاو شي او د هغې نه علاوه د هغه د حفاظت وکړی شي. هغه حفاظت که د کار په ځای کې دی او که د کار نه بهر دی نو په حفاظت سره د هغه کار سر ته ورسولی شي، لکه څنګه چې په ترقي یافته ملکونو کې کیږي. خو چونکې موږ به دلته وګورو زمونږ د شنګلې په هره میاشت کې 100-150 کسان چې دي نو هغه په کویله قانونو کې مري. نو دا څنګه حفاظت دی؟ د کویلې اړو څه قانون نشته، د هغه مزدور څه حق شته دی؟ هېڅ نشته. آیا دا مزدوران چې دي ولې دا انسانان نه دي؟ دوی ته د دوی حق نه دی پکار؟ آیا د عدالت د دوی دپاره نه دی چې دوی ته د دوی حق میلاو شي؟ دوی ته د دوی په ځای کې چې دی نو حفاظت ورکړی شي. د دوی حق چې دی کوم د مزدور حق دی د آئین مطابق دا د هغوی ته میلاو شي او د هغو بچو ته چې دی چې کوم یتیمانان شي دي نو هغو باندې د ښه سبق ویلی شي، د هغو چې دی خیال وساتلی شي. نو هله به موږ د مزدور ورځ مناو کړو. نو په کار ده چې خپل د مزدور د حق سره چې دی ودرېږو. په دې اړه زه افسر افغان پاچاجي ډېره شکریا ادا کوم چې هغه په هر میدان باندې خاص کر د کویلې د مزدور غږ هم کوي او ورسره هغه هر د کویلې کان ته هغه سوري ته پخپله کوز شوی هم دی. نو موږ له هم پکار ده چې د دې خپلو وروڼو مرسته وکړو. نو هله به موږ لیبر ډے مناوو. د ټولو کتونکو ډېره مننه. ښاد او آباد اوسئ.